یو ورور سوال کړی دی چې د فرض په دریم رکعت کې یا څلورم رکعت کې یو انسان دا د سورت فاتحې سره یو سورت ووایي، زیات ورسره یو سورت ووایي یا دوه درې آیاتونه سورت فاتحې نه بعد ووایي، حالانکې د فرض دریم او څلورم رکعت کې صرف سورت فاتحه ویل دا سنت دي. نو آیا دی ورسره اوس یو بل سورت یا دوه درې آیاتونه زیات کي نو د ده په مونځ کې څه خرابې راځي که نه راځي؟ سجده سهو په ده باندې خو نه لازمیږي. محترمو ناظرینو، د فرض په دریم او څلورم رکعت کې سورت فاتحه صرف سورت فاتحه ویل دا سنت دي. د دې نه علاوه یو دوه طریقې پکې نورم جایز دي چې مختصر القدوري کتاب دا چې کوم دی پای کې لیکلي دي چې د ده دپاره په دغه دریم او څلورم رکعت کې صرف ولاړه خاموش ولاړه دا هم جایز ده، او همدغه رنګې تسبیحات د یعنی د دغه سورت فاتحې په ځای باندې چې یو انسان خاموش ودرېږي دا هم وله جایز دي، او د دغه سورت فاتحې په ځای باندې چې څوک تکبیر تسبیحات وای، الحمدلله وای، سبحان الله وای، دا هم وله جایز دي. نو دا درې واړه طریقې پکې جایز دي. سنت عمل خدا دی چې الحمدلله سورت فاتحه وویلی شي. اوس که یو انسان دی د سورت فاتحې سره یې د ده ذهن ني او یو بل سورت یې مو سره پلس کو، نو په دې سره د ده په مونځ کې څه فساد نه راځي. البته سنتو خلاف خو دی، خو په مونځ کې څه فساد نه راځي، سجده سهو پې نه لازمیږي، د ده مونځ به ادا شي، خو خلاف سنت دی صرف.